بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو السلام علیکم. زه عزیز رحمان د صدای کرم نیوز نماینده د تاسو په خدمت کې حاضر یم. د بیک ګراوند کې چې کومه ګندګي تاسو کسوي دا د پیرقیوم بسم الله جان محله کې موجوده دی. رسوي څه مقامی بشنده محمد اسحاق زبانی وورو چې د دې په باره کې څه یایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن د صدای کرم نیوز زه شکریا د کوم چې دا موږ راغو په دې هغه ته علاقې ته او دا ډېرون دی تقریبا درو څلور میاشت نه د ټون کمیټې ته څوم ټون کمیټې والا مشرانو سره ملو شوم درخواستونه ما ولیکلو او په کلي کې هسې کسان دي چې ټون کمیټې سره تعلق لري هغو ته مو وویل چې روا دا نلې او یو دا ډېرې او دا موږ ته صفا کړی شي. هغو ته چې زه ویرولم هغو مو ته وویل چې دا به زه څلور نه پنځه ورځو کې صفا کوم. دا 3 میاشتې مخکې خبره ده. ناکسه 3 میاشتو نه چې دا نن نه وشوه بیا کلي والا راووتو دا روډ بلاک ته دفتر ده مکمل لا بلاک و بیا په بلشوي صفا کولو هغه بیا لار کې ټکټر په مو راغلو نو واپس مو کو مول څه د همدردي به زه وکړم ټون کمیټې والا حکومت نه څه کېږي نه حکومت اپیل کوو زر تر زره نه چې دغه ډېرون چې کوم دی دا صفا کړی شي او که صفا نه کړی شي مخکې اختار روان دی غټ اختار نو دوی کې به نوره ګندګي زیاته جوړه شي او بیا به وړو ماشومانو ته زناناو ته او د کلي والا ته به ډېر مشکلات شي خاص کر د بوی او د بیماریو به ډېر اضافي او کې راشي. مقامی باشندگان یایي چې دې ډېران نه صرف مقامی خلکو ته بلکې نورو هم ډېرو خلکو ته تکلیف دی. د دې ګندګي زیاتوالي په واجې اکثر روډ هم بند شي. د دې د واجې په علاقې کې بدبویي جراثیم او بیماریان هم پیلويږي. د خپل علاقې خلکو نه علاوه نور خلک هم دلته ګندګي راوړي. نو د حکومت نه یې دا اپیل دی چې دا ډیری او د سره نږدې موجوده نلی د صفا کړای شي او مستقبل کې د ګندګي پیلاوېدو نه بچ کېدو او د علاقې ماحول صفا سوتره ساتلو دپاره دی دلته یو ډسبین ولګولی شي. نو موږ به د حکومت ډېر زیات مشکور وو. د صدای کرم نماینده عزیز رحمان، پیرقیوم، لوور کرم.